تعریف ته علم الکلام سره راغلی دی. نو تعریف ته علم الکلام چې کله مونږ کوو نو یو اجمالي خاکه تاسو ته ذهن کې اچو، هغې باندې به انشاءالله تاسو ښه پوهېږئ. تاسو ته چې تعریف ته علم الکلام زه کوم دا به د شرح المواقف نه کوم. د چا نه به کوم؟ د شرح المواقف. بیا د شرح المواقف د علم الکلام د فوائد القیود چې کوم دي هغه به تاسو زه پوه کوم چې لکه فوائد القیود په دې کې نه څه راغلي دي. اول دته یو اجمال کوم، د هغه اجمال نه وروسته به بیا اول به زه په دې سبق کې تعریف ته علم الکلام وکړم، بیا به په دې سبق کې موضوع د علم الکلام د توخیم، بیا به په دې سبق کې غرض د علم الکلام د توخیم، او بیا به په دې سبق کې د سلفو نه ذم د علم الکلام نقل شوی دی. د هغه علم الکلام د سلفو د ذم بیان به راته وکړم چې دا ذم د هغې نه پلان کی کتاب کړی دی، او د هغې محمل به درته بیان کړم چې ولې امام مالک صاحب ذم کوي، ولې امام ابو حنیفه ذم کوي، ولې امام شافعي ذم کوي، ولې امام غزالي ذم کوي. نو د ذم محمل به درته بیان کړم. او بیا د ذم د محمل نه وروسته چې د علم الکلام کوم هغه ثقه او عالمانو تعریف کړی دی، زه تاسو ته د علم الکلام تعریف دا به د شرع مواقف ته نه کوم. هغه خو کتاب لیکلی دی په دې کې، جونپوري کتاب لیکي، چېرته نوم هم لیدلی دی؟ جونپوري نوم هم شمس بازغه شریفه مو اورېدلی ده؟ شمس بازغه د هدایت الحکمت شرحه ده د محمود جونپوري. هغه چې کله راولګي وایي ما د خپل استاد نه محمود جونپوري نه د خپل استاد نه د شمس بازغه په درس کې اورېدلی وایي محمود جونپوري جنازې ته مخکې کړ. نو چې جنازې ته مخکې کړ نو جنازې بالکل د مانځه په شانتې وکړه، لکه څنګه چې دا عام مونځ کېږي دغه شانتې جنازه وکړه. نو خلکو ته ویې ولې یوسف سره جنازو مولا خو نه یم راغلی، زه خو د هیولو د صورت جسمي او د صورت عقل فعال مولا راغلی ما صدره. نو محمود جونپوري چې شمس بازغه کې کوم تعریف ته حکمت کوي نو هغه وایي چې دا قرآن صرف د دې لپاره نازل شوی دی چې دا خلک په حکمت باندې پوه شي. پوهېږي؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. دا حکمت مراد هغوی سالي خپل اصطلاحي حکمت دي ګورې ښه دا ځان څرګند. نو هر فن والا وایي چې ما دا فن داسې اعلی فن دی چې د دې نه پورته فن نشته. نو زه د دې فن دا د انورتاج استاد زما شوق دی او د انورتاج استاد تفتیش دی چې دا مونږ سره په علم الکلام کې 850 مصنفات او کتابونه دي. رورا 850 1000 نه سیوا کتابونه موږ سره په دې فن کې راغلي دي. اوس په دې فن کې چې 1000 کتابونه یو سړي سره وي او هغه بیا ښه تحقیق وکړي نو زه به تاسو ته نحس چې 900 کتابونه یو دروغ درته نه وایم، نو 100 کتابونه حوالې زه تاسو ته صرف د علم الکلام په شرافت کې ذکر کولی شم چې هغه ذکر کړي دي، هغه ذکر کړي دي، هغه ذکر کړي دي، هغه ذکر کړي دي. خو دا به د علم الکلام د متکلمینو حوالې وي. نو زه تاسو ته د علم الکلام د متکلمینو حوالې به تاسو ته نه بیانوم، زه به درته د امام ابن عرفه حواله درکم چې تاسو به بیا وپېژنئ چې ابن عرفه څه شي راغلی دی. زه به درته د هغه قوي علماو د علم الکلام د علم ثقه علماو حوالې درکم چې هغوی شرافت ته علم الکلام بیان کړی دی او چې چا رد کړی دی لکه د ابن عساکر غوندې محدث د چا ابن عساکر دی ورورو په یو په تبینو کذب المفتری باندې انشاءالله کنه ښه دا به په یو چې تبینو کذب المفتری څه شی راغلی دا به په یو انشاءالله چې ذم الکلام و اهله د حروي مجسم دا څه شی راغلی دا به په ذم الکلام د ابن قدامه او په تاویل الکلام د ابن قدامه او په تحریم المنطق والکلام د ابن تیمیه او په تحریم المنطق والکلام د سیوطي په یو ادي ها پیش وي. کاش چې بس الله سره دا واپوي کیخه دیو اجمالی حکم به تاسو له درکوم. اولنی به مونږ تعریف ته علم الکلام وکړو. تعریف د علم الکلام نه وروسته به مونږه موضوع غرض غایت ذکر کړو. بیا چې چا رد کړي په علم الکلام باندې ناغه به ذکر کو، محمل به ذکر کو. بیا به د علم الکلام شرافت ته ثقه او قوي عالمانو نه دا چې ختم شونه بیا به ته د تحاوی درس وکړم خپل هغه به مرته وکم. بیا ورته بدل مالی او پلان باندې داسې لګ تیر شم ځکه چې نا وخت به ځکه چې دا ډېر طویل درس راغلی دی. دا درس چې کله مونږ کوو چې کله مونږ د علم الکلام تعریف کوو نو د علم الکلام د تعریف نه مخکې یو نقشه غوندې راته جوړوم. هغه نقشه دا ده
چې دا علم الاحکام الشرعیه دوه قسمه تقسیم راغلی دی. علم الاحکام الشرعیه دوه قسمه تقسیم دی، یا به د عمل سره تعلق ساتي او یا به صدقي مستعد اعتقاد سره تعلق ساتي. ځکه تا ته شریعت حکم کوي چې الله هو موجود و واجب و قدیم و دا حکم دی ښه. تا ته شریعت حکم کوي چې محمد رسول الله، تا ته صلی الله علیه وسلم، تا ته شریعت حکم کوي چې الجنة حق، تا ته شریعت حکم کوي حکم الشرعي تا ته متناول دی چې النار حق عذاب قبر ثابت، دا یو حکم دی. تا ته شریعت دا حکم کوي چې الصلاة فرض، تا ته شریعت دا حکم کوي چې الحج واجب والزکات واجب. دا احکامات، دا ټول احکامات دي ښه. خو دا بعضې احکامات ته عمل سره تعلق ساتي چې مونځ واجب دی، فرض واجب دی، زکات واجب دی، ته به یې کې. او بعضې احکامات ته عقیدې سره متعلق دي چې الله شته، واجب الوجود دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د الله خپل صفات دي، جنت شته، دوزخ شته، ملائک شته، بعث شته، آخرت شته. دا هم احکام شرعیه دي. خو د دې تعلق د چا سره راغلی دی؟ د اعتقاداتو سره راغلی دی. چې دا د عمل نه بحث کینو ما يتعلق بکیفیت العمل، چې دا تعلق ساتي په کیفیت د عمل سره. دې ته موږ عملي ویو، دې ته موږ فرعي ویو. د دې په مقابله کې راځي ما يتعلق بالاعتقاد، چې تعلق ساتي د چا سره؟ په اعتقاد. بیا چې دا د عمل سره تعلق ساتي دا په دوه قسمه راغلی دی. یو معرفة الاحکام الادله التفصیلیه، معرفة النفس ما لها وما عليها، معرفة الاحکام الادله التفصیلیه. د عمل سره تعلق ساتي، حکم الشرعي دی. د عمل سره تعلق ساتي دوه ځای به کې. یو هغه چې د عمل سره تعلق ساتي خو احکام دي د ادله نه فقه ده، او یو دا چې معرفت احوال الادله دي اصول فقه راغلي ده. پیږي دا د عمل سره چې تعلق ساتي دا دوه علم دي، یو فقه ده یو اصول فقه ده. چې فقه راغلي ده هغه ته معرفت الاحکام عن ادلتها التفصیلیه وي، او چې اصول فقه راغلي ده هغه ته معرفت احوال الادله وي. او چې دا عمل سره تعلق ساتي دا داسې کېده، هغه خانو ته ورسوه، هغه خانې د څه شي د فقه دي، هغه خانو ته ورسوه، هغه خانو ته تاسو بجی ان شاء الله د هفته په ورځ باندې به تاسو سره سلام کوو. د هفته په ورځ څه شي وایي کنه تخصص په فقه نه کنه، به تاسو سره به د هفته په ورځ ان شاء الله ملاويږم. د هفته دروازه نه مخکې تاسو سره درې ورځې د ما کار دی، هغه ته هفته اتوار پیر وي. یو شی موږ سره پاتې شو چې هغه ته وایي اعتقادیه. اعتقادیه چې دا بیا یو ناشنا چل دی، ته یو څو نومونه وي: علم التوحید والصفات، علم الذات والصفات، یا علم التوحید والصفات، علم اصول الدین، علم العقیده وعلم الكلام. ګوره درې اسماء سره دا موسوم کی. علم التوحید والصفات، علم د توحید او د صفات. ته سعد استاد لګ ورخواشه دا سټ لګ ورخواکا. ګوره د متقدمینو دغه د متقدمینو کتابونو متا تاسو څنګه چې کتاب التوحید ابن منده او کتاب التوحید ابن خزیمه، امام بخاری چې کله اثبات تعقیدی کی په خپل بخاری کې، نو کتاب د څه منقد کی؟ کتاب الکلام منقد کی، کتاب العقیده منقد کی، کتاب اصول الدین منقد کی، کتاب التوحید منقد کی. کتاب التوحید کا بخاری چې کله باب ختمي بخاری ختمي نه د کتاب د پاره پاول کې نو کتاب الکلام یک دی، کتاب العقیده یک دی، کتاب الاسماء والصفات یک دی، کتاب اصول الدین یک دی، کتاب التوحید یک دی. سو دی دی کتاب. نو د متقدمینو په نس کې علم التوحید والصفات دا هغه علم راغلی دی چې دا تعلق د اعتقاد سره ساتي. بیا دا علم التوحید والصفات دو شاخه شوی دی، یو شاخي علم العقائد دی او یو شاخي اصول الدین دی. یو شاخ دا علم التوحید و صفات دو شاخ لري، یو شاخي علم العقائد دی او د بعض متقدمینو په نسبت باندې دا بل شاخي اصول الدین دی. دا علم العقائد چې هو علم الذي يذكر فيه ما يجب شرعا اعتقاده في حق الله تعالى. علم العقائد هغه علم راغلی دی چې تا باندې واجب دی په اعتبار د شریعت سره کتاب څه اعتقاد په حق د الله تعالی کې نه ساتي. وحق رسوله على كل مكلف، او حق د رسول په هر یو مکلف باندې. دو د سیبیانو درس نه لګولي ښا، دا څه اجرا د نه امیر زنه کوم، یو ځل بل ته خبره کوم اجراګان نه شم کولای، دا ما په خبره باندې پیګی کم.
بس دې ته څه ویل کېږي؟ علم العقائد، چې تا باندې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم کوم حقوق راغلي دي د ذات او د صفات او د نبواتو، هغه عقیده ستا په ذهن کې نه راشي، نو دې ته علم العقائد ویل کېږي. ګوره په هر مذهب کې د اصول الدین په نوم کتابونه زموږ د احناف دا ټول اصول الدین دی. اصول الدین یاره د اصول الدین تقریبا یو د دروغجن خبره چې د دې نه شروع کې داسې ټول د دې پورې دا ټول اصول الدین، الحادی فی اصول الدین او پلان کې فی اصول الدین او اصول الدین د بزدوی او اصول الدین د چا اصول الدین د چا تمهید اصول الدین دی ته ویل کی. دا یوازې اصول الدین موږ سره دی او کدا اصول الدین د شوافی سره مشته، ماتوریدی اشاعره سره مشته شته کنه. معالم اصول الدین او معالم الاصول الدین د حدث د راضی کتابونه نه دي، هغه باندې شرح نه دي راغلي. نو په نوم د اصول الدین سره موږ سره کتابونه دي، اشاعره سره کتابونه دي، مالکیان او شوافی سره کتابونه دي. نو د علم اصول الدین ته هو علم الذي يتعرض فيه لبيان كل عقيده. دا هغه علم دی چې په دې کې بیان د هر عقیده کې برهان العقلی والسمعي، فبرهان عقلی او سمعي باندې وهو بطريقه الاجمال دون على طريقه المتكلمين. نقطه یو ډېر ښکلې نقطه وروته. ګوره چې موږ کله ویو چې اصول الدین د بزدوی دی او اصول الدین د حبازي دی، نو په دغه اصول الدین د بزدوی کې او په دغه اصول الدین د حبازي کې چرته ماته د جوهر او د حیوله او د شکل اول او د شکل ثالث نوم ناراضي ګوري، ماته عقیده ثابتي خو على طريقه المتكلمين نه ثابتي، على طريقه فقهاء وعلى طريقه المحدثين ثابتي. على طريقه الفقهاء وطريقه المحدث عقيده ثابتي، هو على النقل والسمع عقيده ثابتي. اصول الدين کتابونه چې دي هغه ما عقیده ساتي تر والا الک عمران استاد شو الله دې ته هدایت وکي، د ته ما چې الله دې ته مسلمان کې چې ته به نه تختنه دینه ما ته وی چې ته به دلته ما ته ناشته پرون می وته رنګو کو چې ته ما ته غوري ناشته نه چې ته د مال کتابونه را بیا هغه او د شی والته پروت راغی. د اصول الدین ټول کتابونه چې مفتی صاحب راوالي کنه هغه کې ته على طریقه النقل وعلى طریقه السمع بیان کوي چې على ته ما پرون رنګ د سره پاره کړو سمې ویلو ته ما ته وای کنه اصول الدین یو چاپ راوالی یو غیر چاپ راواله. دا اصول الدین هغه تختور کې دلته شعر ورکې کنه اصول الدین کې د اصول الدین راواله دا ساده اصول الدین چې راغلي چې کلام پکې نه نشته، اصول الدین ټولو کې کلام نشته. تاسو خو په دې باندې پیګه چې اصول الدین چې على طریقه السمع او على طریقه النقل وینو دي دادي على طریقه السمع او على طریقه النقل وینو دي تمګه په خپل اصطلاح کې شی اصول الدین. نو د علم التوحید او صفات اولنی دوه شاخونه شو، یو علم العقائد چې هغه تاسو سره تعلق ساتي، اثبات نه کوي غوري ښا اثبات نه کوي، بلکې تا باندې په شریعت په لحاظ سره واجب دي چې ته به د اعتقاد ساتي. د علم التوحید او صفات لپاره دا ضروری دي چې ته به د اعتقاد ساتي او د دلیل په نومایا او کو دلیل په خپل د خو خراغله د چانه زده کا یا د چانه میز د کا ورستو بیا ایمان د مقلد کې خبرې دي چې لکه ایمان د مقلد څنګه یو ایمان د مقلد څنګه ایمان د مقلد څنګه. الشافعي فی اصول الدین دا پس بیا څه شری اصول الدین د ابو سلمہ، بیا اصول الدین د بزدوی، بیا اصول الدین د جمال الدین دا ټول کتابونه چې وګوري انور تاج استاد صوفیږي دې کې على طریقه النقل و بعد مخطوطی دي على طریقه النقل وعلى طریقه السمع اثبات راغلي دي، یو ټکی بکې په طریقې د متکلمینو نشته. دا اصول الدین او علم العقائد چې راجمه کې ولاندې راولي ستاسو په اصطلاح کې چې مرفوعات او مجرورات او منصوبات راجمه کې ولاندې راولي د دینه به اوسو علم النحو جوړ شي. نو ما په خبره پېک چې اسماء او صفات راغون کې علم العقائد راجمه کې علم اصول الدین راجمه کې، نو چې اسماء او صفات علم العقائد او علم اصول الدین راجمه کې نو د دینه به یو بل علم روزي چې هغه ته به مونږ علم الکلام دیو سبوت علم الکلام. علم الکلام کې به بحث د اسماء او د صفاتو نم کیږي، علم الکلام کې به بحث د اعتقاداتو نم کیږي، علم الکلام کې به بحث د اصول الدین نم کیږي، اثبات الشی کله نه کله په نقل محض او په سمع